جلد ثانی دے اور 108 صفحہ دا دا ترمذی دا نو پدې کې به تاسو داري ناشنا کتاب دی مسائل دې پارا تاسو دې لکه په فتاوو کې عالمگیری شو او په حدیثو کې ترمذی شو دا اوس ټول باز کې نو تاسو 108 کې منس کې ګوره بالکل سنټر صفحه دا باب ما جاء فی کرایت لبس المعصفر للرجال معصفر رنگ چې د نارینو دې پارا معنا دی بیا رسو بل باب دی باب ما جاء فی لبس البیاض سپینی جامع ډیر ثواب دی داوی باب ما جاء فی رخصتی فی لبس الحمرة للرجال نو مراد تنخ آغا حمرتی قانی مراد ندی خالص سورنا بلکہ آغا محطت لکه رسو روایت را روان دی وی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلت ازهیان فجعلت انظر الى رسول الله صلی الله علیه وسلم والى القمر تکشوا ما کته نبی علیہ السلام فی لیلۃ ازهیاننا فغا شپا بدری کی یعنی سخت رڼا و د سپوږمۍ فجعلت انظر الى رسول الله صلی الله علیه وسلم والى القمر وعليه حملة حمراء فاذا عندي احسن من القمر بیا حلتن حمراء راضی بیا فی صوب الاحزر فی صوب الاسود او جو بس ناشنا کتاب دے ترمذی او ناشنا بابون راوڑی نو صوب احمر محطت وبی قال حدثنا محمد بن عرارہ قال حدثنا عمرو بن ابی زائدہ عن عون بن ابی جحیفہ عن ابی قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مال دلو پیغمبر علیہ السلام فی قبت حمراء فغا قبی کی قبہ بین تنبو قبہ حمراء سرا من آدمین چاگه سرمن نجوڑوام انو دی کتابون لکل دی چی دا قبت حمراء چکموا نو دا خیموا و پشان دا قبی جوڑوا نو چی چا حج کری نو منا کې به کتلی او کې چا منا تلی نو دا سړی چې تاسو به دې خیال نه کړی که تاسو سوچ نو تاسو سوچ بل خو خدا اټک نه چې سړی دې خوارا شي دا ټول پلازا چي دا نو دلته د غر طرف ته دا خیمه خرسيږي د بعض خیمه بالکل داسي چې دا تنبو په شکل کې جوړي داسې ګولې او نری پرتی دی البته سعودی کی په بنا کې دغه څه خلقو سغی چې چا خصوصا چا خزی نو بار واچي دا عرب او بس پکې ناشته خپل حجم کیو ال اخري نور خو تاسو پتی ما ته پته نه لګي تا خیال ورته کنه انا ری تقبه حمراء وای ښا ورایت بلال اخذ وضوء رسول الله صلی الله علیه وسلم او مال درو بلال چاغستوی عدس د عبودت عدس یعنی اوبا لپاد اداسو د پیغمبر علیہ السلام وضوء رسول الله هغه اوبا د اداس لپاد پیغمبر علیہ السلام ورایت الناس امال ذل خلق یبتدرون ذلك الوضوء یوبل مخی کېدل په اغستو د دیوبو نو سو یا خدا چې حضرت عدس کو عین دوران عدس کی خودی زره خدا معلوم شو چې لکه پیغمبر اسلام عدس کړو هغه اوبې په یو لوخي کې جمع وي هغه اوبه بلال څخه وي دا ډیره مناسبه خبره ده تخیل ورته کنه فمن اصاب منه شيئا هر هغه سره چې برسد هغه ته د اوبونه صبرخه تمسح به لفظان به او مخلیم ومن لم يصب منه شيئا هغه سوچ نه برسد هغه ته د اوبونه سیسا اخذ من بلل يد صاحبي دې به د خپل د مرګري د لاس دلندوالینا برخه بواغستا د بل مرګري لاس لوند په بازار راخ ثم رأيت بلال بما بلال لذ اخذ عنازاتن
چې دی اغست یو پلاس کې یو لخت کونټي انازا سوی نیزا لیکن اصل معنی دا د انازا هغه لخته نوکدارا داسې لخته چریکته اوس په لګېدلی په شان د نیزه عام طور سره نن سبا داسې وي فرکذا هغه خخکړه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حله حمراء پیغمبر اسلام والسلام راوت د دې قبې سرینا فی حله حمراء هغه جامه سرګونی کې او دا خالص سره نه وا بلکې دا محططه وا سوا محططه لکیدار وا مشمرا په دې حال کې چې بډي وونکې هو مشمرانا سمانا لنګ اوچتاونکې هو ترنمی پاندې پوری تشمیر وای پنسي برا کول منګو ته بډي وای تاسو بډي وای دا چې بډي سره وای صلى الى العنازه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزکا په داسې حال کې چې ولاړو په طرف د انازي بالناس خلق د جمع مزکا رکعتین دو رکعتا ورایت الناس والدواب ومولد الخلق ودنګر یمرون من بین ید العنازه چغتیر دل سرا ما وراد انازینا من بین ید العنازه یعنی ما وراد انازینا او دا ګور د مینا موضوع د حج چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې راغی د مینا نه کنه او هر مکی تراته دلار کې محصب ورته وي ابطهم ورته وي محصب ورته وي د پدیده کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ یو شپه پاتې شو نو د ماسپخین موضوع دیده کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړو نو فثبت من هذا جواز صوب الاحمر المخطط جی باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشوب قال ابو عبد الله ولم ير الحسن بأسا ان يصلي على الجمد والقناطير وان جرى تحتها بولا ما شاء الله ما شاء الله ما بتخفوي لازم ډیر مودي پتر عالم کنه علاج ته بتخفو ته ما بتخفوي ما شاء الله حاجی الصلاة فی السطوح حکم د مانزه په چتونو باندې حکم د مز په منبر باندې حکم د مز علل خوشوبی په لرګو باندې لکه په خوا زمون په دې علاقو غرونو کې بکورونو کې د مز د پاره تخته جوړاوه اوبه تقریبا یو سپق د سوچتا وا باقاعده د مصلی په شکل بکورونو کې جوړ لرګي وزم علاقو کې ډیر ارزان وکړه تاسو علاقو کې شته داسي ها په خوا اوس ختميږي خدا سے بو ناګي ته موږ با پته سوي خو سبوي مجانماز به تخته د موز تخته لکه اوس دلته تخته پوش دی ورته تخته پوش خدا لکه مخکې جنکو سره مې ورکاو تخته پوش اوس نه ورکي او پاغي باندې بعض خلکو چې بده باندې موز چې کم دینو حرام دی موز نه کی وغیرہ وغیرہ او دې خبرې مقصد د امام بخاری رحم الله د باب ذکر کولو کې دفع د وهم دا چې وارد د په حدیث باندې حدیث کې راځي جعلت لی الارض مسجدا وطهورا ما د پر الله د جماعت د ازمکه چې دا مسجد ګرځولې دي معنا دا شو چې جای سجده خدا ازمکه را نو په چت باندې موږ کیږي تا خیال ورته مولانا صاحب اچھا جوړلت دی ارزو مسجدن دی نو په دې تخته پوش باندې موږ کیږي جوړلت دی الارض مسجدن دی نو په دې واوري په دې غټ باندې کې داسې واور چته پرتی او هغه خو مایشوي هغه کې جمود یو پاري سره ودرېږي موږ کیږي نو دارنګه الکه یو پل دی او د پل لاندې چې ګندن ناله د وبو روانه ده موږ کیږي یا لکه دی وخت داخله تاسو نه کې پکور کې ګټري او په ګټر له پاسه چې کم دین او سړی مصلوا چې مسکیږي لکه نه سوا دا خبرې خلق ډیر کوي امام بخاری رحم الله
جعلت لی الارض مسجدن سرا چکم وہاں پیدا کېده چې غیر د ترابنا او غیر د ارضین به موز نکیږي. امام بخاری فرمایل په پول باندې موز کیږي، په لرګي باندې موز کیږي، د واورې په دې ګټ باندې موز کیږي، ساخل او دارنګ په چت باندې موز کیږي. وهم حدیث دای ازاله وشو. ائمه د علماء کرامو مذاهب دي، بعض تابعین عظام او دارنګ امام مالک رحمه الله هغه وی چې په منبر باندې او په چت موز نه کیږي. کو زیات قول دغه صراحتن محدثین منبر ذکر کوي. امام مالک وی په منبر موز نه کیږي او بعض حضرات وی چې په دې چتونو باندې موز نه کیږي. اگر ته حدیث راوړي قایو دا خصوصیت به پیغمبر علی السلام. حسن بصری فرمایي چې علل خشب په لرګي باندې موز نه کیږي. وګوي کې د حسن بصری قول دا شو چې لکه په تخته پوش باندې موز نه کیږي، او د امام مالک مسلک دا دی چې په منبر باندې موز نه کیږي، او بعض تابعینو مسلک دا دی چې په چت باندې بر موز نه کیږي، او د جمهور مسلک د امام احمد ابن حنبل او زموږ د امام صاحب او د شافعی رحم الله مسلک دا دی چې سطوح باندې په خشوب باندې په فارس باندې چې کوم دی موز کیږي بشرطی کې چې پاک وي. امام بخاری دغه دوام سره سره په قول د امام مالک او قول د حسن بصری او دارنګ د بعض تابعین په قول باندې رد کړي او وایي چې الصلاه فی السطوح یعنی علی السطوح دا فاپ مانځ اعلی فی دا موز جائز په چتونو باندې. او اوس حدیث تا تراشی چې پیغمبر اسلام په چت باندې یو کم دیش لري موز کړي وال منبر یو په منبر نبی علیہ السلام له کلا د اصل الغابی عاشی انصاری منبر جوړ کړو حضرت صلی الله علیه وسلم د تعلیم امت په خاطر په منبر ودرې د مزونه کړی دي تعلیم دې پاره په منبر جایز دی. وال خشوب یو په لرګي منبر خود لرګي نه په لرګي جایز شو. قال ابو عبد الله امام بخاری فرمایي ولم ير الحسن باسن او نه د غنل حسن بصری ګنا ان يصلي على الجمد یا علی الجمد چې موضوع کې او سره علی الجمد په جمد باندې په دواوري په غټ باندې ډېر ګران دی خو چې ګرمه کې بیا په خوند ورکینو اته خو یخ کې خو ډېر ګران دی. خو بهرحال دا چې خوې کنه په دیوار خو موږ په خپلم ګرځېدلی یو اباز علاقو کې به وي خو برکتونه د ځمکې نه ختم شي دي. سوچ کو که زنگ په دې علاقو کې بغټ غټي وګوي خورونه وګو اوس دا خورونه اوچتي هغه نه معلومي چې بالکل برکات چې کم دي ختم دي. زه په خوا دي دیر ته تل منه دي دیر د خال مقامه چې کم دا خور دي کنه دا په سم ډک ډک روانو او چې موږ تلو نو په پکې کمې وي برکات ختميږي تقریبا برکات ختميږي. على الجمد دواور په ګټه والقناطير اپ پولانو باندې پولونو باندې وانجرا تا بولم اگر چې بیګي لاندې دارینا مچازي لکه د خاریو نالې شوي لو پندهغه ناله مشهور نه ده دغه لاندې وته شکول مچازي نور سی پکې او فوقها یا پورته سمان شوا الکه داسي لکه موټروي سره چي دي داسي برناله جوړه ده او سره کته ولار دي موږ کینو کی او امامها یا مخکتنا ناله د ګندګي بيږي کله اذا كان بينهما سترتن کله چې په ما بین د مصلی او په ما بین د شیانو مذکورو سترتن حائل دا چې ستر دا وتره ستره مشهور مراد سترتن حائل مانس شوا اوس لکه لاندې ګندګي ناله دا او بر پول دې ته په مسکانو جایز لاندې ګټر دی او لپاره په خلقو تختیا چولی دي اته به مسکانو یجوز دي ٹھیک شو کنه. وصلى ابو هريره مسکر ابو هريره سے ولا زال مسجد
ته موږ د جمعات په چت باندې نو په چتونو موږ روان